بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى وعلى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى اللهم صل على محمد. دویمه خطبه کې واره بیا اول خپل نفس ته بیا تاسو متقی پرهیزګارو قدرمنو کسانو ته تقوا پرهیز دعوت در کوم. رسوی راشوي د امیر المؤمنین متقی شیعه جوړ شو. دنیا ډیره کامه ده، دنیا نشي ډیرې دي، دنیا غفلات ډیر ده. اخرت طرف ته نږدې شو، قبر طرف ته نږدې شو، برزخ طرف ته نږدې شو، صراط طرف ته نږدې یو. حساب مدینه سه سخت ده، په کار دی چې موږ خپل ځان حساب اوس ولګوو. خاص کر دغو حالاتو کې چې اوس سهم امام پاتې دی، خمس پاتې دی، دکاندارانو ته یم موږ ورمه ډېر الحمدلله ما اوسه خبرې وکړې. عظیم قوم دی، خیال وکړئ غریبان سره دي. دغو حالاتو کې صرف ځان خیال مه کوه چې صرف ته خپل وایي چې ما سره غوړی و یو ټیم خونې کې اخی دی برې برې شته دی، څه وړه څه شته دي. کلي کې پام وکړه، چولې کې میلاد کې سنډلي کې پام وکړه چې د شهید بچي د سره غریب بچي د سره انداسې پاتې نه شي. هغه شهید چې هغه لاړلو، هغه خپل وینې قربان کړې، هغه یې وینې قربانۍ ور کړله، اوس د پیسو قربانۍ وخت دی. پیسو قربانۍ وخت دی چې ته چا سره زه تاسو یو کشرای ورور مو وګڼئ، ما یو بچی وګڼئ. زه تاسو ته یو نصیحت کوم، نن خامخا د مو د دوی دریز امتحان به ختم شي، دا وخت بیا نه رسي، قربانۍ وخت دی. شهیدانو وینو کترو سره قربانۍ ور کړله. اوس وخت شوی تاسو نن کلي کې پښتنه وکړئ، خپلو زنانو خویندو ته وایئ خورې کولی وکسه پلنکی وی کرا براشتو نشته یو کیلو براویر کا 2 کیلو براویر کا وړه ویر کا اندیشون سره خوراک شیانو سره کم دی ویر کا ندی دایو قربانه ده ایثار ده اهل بیت او تاسو وکسه 5 تن پاک او 3 ورځې روزه ولرله. هڅه کله مزدګار ټیم شو هغه به رجمو تیار کو غاک بوشو اسیر غلیوم یتیم رغلیوم غریب رغلیوم ورمن زهرا بیزا بی 5 تن پاک او خپل ټیکاله ماړې غریبانو ته ویر کولې خپل روزه 3 ورځې روزه ولرله. مو دغه 5 تن پاکو منونی یو، مو حسینی قوم یو، په کار دغه وخت کې حسینی کردار مو وخیو. امام حسین مو دنده خیلی دی، خپل ځان تکلیف تیر کا، خپل ځان هر یو زحمت برداشت کا، بل جو ترنا لکه څنګه شمع دی هغه خپل سیزي بل جو ترنا ور کوي. مو په کار د کردار دا شی مو خبرې دغه شی سو مو په کار دی هر یو ځای کې ځان تکلیف تیر کو او نور خلکو د رڼا ور کو. پروردگار عالم مو څوره مشکلات آسان وګرځوي. دویمه خطبه کې خبرې ډېرې زیاتې دي، قومي بوج ډېر دی، سیاسي حالات، قومي حالات، مشکلات. زه کوشش کوم ټایم تقریبا 10-12 منټ دي چې څنګه څه ضروري دغه خبرې ورسوم. حالات یا داسې دي چې انسان مو خپله زه مخکې ما ویلي دي کیدای شي ویلي مو یا نه مې ویلي مو خپله څه کوم دی. زه د خدای یو فقیر بنده یم، طبیعت مې نارمل دی انشاءالله. اما طبیعت سے کوم دی اما مزاج نارمل طبیعت دی خطا ست پاتوي اما ټول قوم ته پاتوي چې زه د قوم هر قربانۍ ته تیار یم. زه خپل نارمل یم، طبیعت نه نارم یم، خو د قوم په باره کې د مذهب په باره کې هیڅ قسم ته چا سره کمپرومایز برداشت نشم کولی. دا شی ما قوم هر یو بچای دی، دا شی هر یو کاس دی. ما دا خبره مخکې کړې دی چې کله شهید مرچې کې کمزوری نه دی خیلی نه زه به دغه ځای کې څنګه کمزوری ښیم. ځکه ما خبرې که چیرې سختې دي هغه دې وجې نه سختې دي څوک ذهن کې دا رانه ولي و زه څوک به کیدای شي چا ذهن کې به څه چا ذهن کې به څه ولي ما حوالې سه چا څه هلته اراده وي. زه ټولو ته وایم ورمن زینب غنته هر یو کاستا ایما توری قوم په خلاف کا چوک اراده لري کای ما په خلاف ایوانی ما اراده څوک لري ورمن زینب غنته ز ډټ کر ویلارم لکه څنګه بیبي حق میدان کې ویلاړه ورمنه حق میدان کې ویلاړه زیاده ورمن زدا ورمن منول کېم ز ګولې برداشت کوای شم ز هر یو تکلیف برداشت کوای شم خو توری قوم تکلیف کې نشم لیدلې. ما خپه کېږو انشاءالله څو پورې څه بند حقیر زنده وي څو پورې مو پیش نماز آغا زنده وي. زه د پیش نماز آغا یو وړوکې بچي حیثیت سره دلته راغلی یم، د هغه صاحب یو خادم یم، د توري قوم دلته یو خادم یم. انشاءالله څو پورې چې مو زنده و تورای قوم به هیڅ قسم ته تنګسېده نه ویر کوو. اجتهاد سلامتی پاره آقای سیستانی و خامنه‌ای و مظاهری
ټولو عافیت دپاره بلندتر صلوات. ما غوښتل څه لږې څه خبرې سخت انداز کې وکړم خو ټایم هسه کم شوی دی بیا سه ټایم بربادېږي ما سه ضروري خبرې پدې کېږي یک یوه خبره کوم دلته هغه دی دا اوس کوم څه بلوا نمای دی بیرسټر صاحب نمای دی لکه که نه دې څه کوم درویغ وویله دې څه کوم جوټ باندې هغه پروپیګنډه یې وکړله دې څه کوم زه به دا یم څه دې موږ قوم توهین کړی دی زه امو امنې ته یم څه د ادا د تو پلټۍ یو رکن دی لکه څنګه الحمدلله هغه ته خدای ذات نصیب وګرځوه امنې بیګا دې خلاف بیان آویر کړی دی د یو دهشتګرد دی څه دا د صوبایي څه کوم اسمبلی دی هغه ترجمان دې کوم کورمې په باره کې درویغ ویلي دي کوم جوټه پروپیګنډه کړې ده دې مو مزاحمته کوو دې مو تردیده کوو دې خبره تاسې واورېده دې خپل بیان کې دا ویلي دي تاسو یو وزیر یو ترجمان دغه شی خبره کوي مو تاسو حواله سره ځکه مو دښمن ډېر زیات دی پروردګار دعا کوو دغه ټول دښنه څه کوم دي کومې ولې باس کوي مولا حسین له خاطر ذلیل و شرمنده یې وګرځوي دا خپل بیان کې آئی څه کورمې کې نه میډیسن کمایشته دی نه خوراک کمایشته دی هو ذلیله دریمه میاشت اویا ورځې وشولې چې مو روډ باندې نه مو ته دوایو کټن راغلی دی نه مو ته وړو بری راغلی دی نه مو ته چینی بری راغلی دی نه مو ته تیل راغلی دي نه مو ته ګلیو ډبي راغلی دي د کوم ځای نه اسمانه جنیانو پریانو آیا مو ته خوراک راوړلو آیا زه تو رعیت نه یم آیا زه تو عوام نه یم آیا ما سے پاکستان پاسپورت نه دی آیا ما سے پاکستان شناختی نه دی آیا زه پاکستانی نه یم بیګا زه به دلته یوه خبره وکړم تاسو ته پکار دی پاته وي یا نه وي پاته بیګا ورځې سادې ته ټولو نه غوټ هلیکاپټر راغللو سادې ته یې میډیسن ورسولو دوه وارې راغللو غوټ هلیکاپټر راغلی دی سادې هغوی لیارې خلاص دي روډ یې خلاص دی هغوی مشکلات نشته دې په باوجود ته سادې ته دوایې راوړې ته پرچنار ته ویلې دوایې نه راوړې آیا زه ته عوام نه یم آیا زه پاکستانی نه یم آیا ما حقوق نشته دی پاکستان کې ډېر د شرم مقام دی پروردګار یې شرمنده وګرځوه دوه کټنه دوایي د ما ته رسولي دی آیا 8 لاک ابادۍ دپاره ته دوه کټنه دوایي هغه کوي زه خو دا یم څه تا ذلیل نه خو ما ته د ایري ایربلین څه کوم دی دا ډېر بهتر دی پاکستان حکمرانو ته یم شرم پکار دی شرم نه پکار دی تاسو مړه شوئ څومره شرمندګي دی چې یوه پرایویټ اداره دغه مظلوم عوام سره مدد کوي میډیسن یې تر ورسولو جنازې یې ته راوړلې زه سلام کوم ایدي د پروردګار دغه درجې عالي وګرځوي مفت مو کسان بیایي دغه مظلوم عوامو ته نن یې مو ته تقریبا مرګلو وویله چې یو ټریپ 3,40,000 خرچاونې ارسي پېښور ته آنه جانه یو ټریپ باندې یوه ټریپ یوې پیرې باندې ورځې کې د 3 پیرې کوي توریه کوم هم انشاءالله مطمئن اوسئ انشاءالله اوس پاته مو تاسو ته میلویږي مظلومیت آواز د اقوام متحده ته رسېدلی دی اوس به انشاءالله هر یو مشکل مو تاسو حل کېږي ها دغه څه کوم دی ایدي الحمدلله ایدي ولا کومه قربانۍ دی شهر مقام دی یوه پرایویټ اداره کراچۍ نه راورسېده دغه غریبان هغوی مو ته امبولانس یې راکړي دي هغوی مو ته جاز راوستلو مو مشکلات حل کوي دوی سره ګن شپ هلیکاپټر شته دي دوی سره عام هلیکاپټر شته دي پاکستان حکومت سره آیا اجازو کمای شته دی ورسره پټرول ته مو ته راوړای شي ته مو ته جاز راوستای شي ته مو ته پی آی آر راوستای شي چې دغه مظلوم عوام دي ځای نه پېښور ته اسلام آباد ته ایمو زخمیان ایمو سکول سټوډنټس ایمو مسافرانو یې زیخ راپېږي آیا ته دا نشي وباسئ ډېر د شرم مقام دی افسوس دی داسې حکومت باندې داسې ښه نه وي دا ته به یوه جمله وایم پاکستان حکومته داسې نه وي چې سوریه غنته کیل تاسو وشي توپان د راشي چې ټوله تباه و برباد وګرځېږي کله حکومت ظلم شروع کی بیا هغه خطرې کې دی لکه سوریه حکومت اوه ورځو کې لاړلو ختم شولو ظلم واجنه زنه حالاتو واجنه داسې حالات راځي دا یوه خبره کوم په کار دی دوی د خبردار شي داسې نه وي څه خدایي عذاب دنې راشي دغه امام حسن مجتبی نه پوښتنه وشوله چې مولا د اسمان ځمکې منځه څومره فیصله دی مولا د ورته ویل چې د مظلوم فریاد دی چې کله ځمکې نه مظلوم
کوکه وکړي فریاد آه وکړي د مظلوم آواز فورا اسمان ته رسیږي دوله پې صلاح دی داسې نه وي چې دغه یتیمانو غږونه د کونډو بورو دغه ژړا فریادونه د شهیدانو دغو بچیو واقعا داسې د بریښي حالات پروردګار مودی چې پاکستان د پاکستان کوم مل دی هغه د شاد و آباد وساتي تاسو ورمنې زهرا باندې کلکه صلوات واستوئ مسله ټایم په ختم کولو دی اول خبره دې دا کړې وه انتهایي سخت مزاحمت یې کړم چې په چنار کې د دوایو کمای نشته د خوراک کمای نشته دې درغوجن څوک ما دا خبره کړې ده دې مو تردید کوو دې مو مزاحمت کوو امو تاسو وزیران دغه شی دي امو تاسو وزیران دغه شی دي او ها کرلی مو سره ټایم کام دی زه تاسو نه معافي غواړم ډېر جار مشم ټولو او یوه خبره دا کړې وه او بله خبره دا کړې وه څه مو روډ یوې ګنټې کې خلصوای شو که چیرې دوی اسلحه جمع کړي تاسو دغه ملعون وکس وی د دهشتګرد چې دا جهادي هغه ګروپ کې پاتې شوی دی د طالبانو ګروپ کې پاتې شوی دی دوی راوستی دی سرحد کې پیکې د اسامبلې ترجمان یې ګرځولی دی دا د اوسې مو تاسې ترجمانۍ کوي دوی چې تاسو اسلحه جمع کوئ پرچنور کې هتیار جمع کوئ روډ زه یوې ګنټې کې خلصومي دي مطلب دغه دی چې روډ حکومت تو بان کړی دی یوې ګنټې کې آیا ته صرف اندېډې مان باندې روډ خلصوای شي نور د لاسونه خپې ما دي ګن شپ هلیکاپټر نشته د سره توپې تبخانې نشته دي د سره که چیرې ته وغواړې یوې ګنټې نه لسو منټو کې پرچنور نه ونیسه پېښور پورې سوره روډ دی هغه ته پل پاور سره کلیر کوای شي دا تا د نهلۍ ثبوت دی چې ته نه کوې تا دغه عوام سره مینه نشته دی عزیزان ګرامی دغه څوک ما دوې خبرې کړي دي دغه ډېرې مضمومي خبرې کړي دي ډېرې دردناکې خبرې کړي دي و انشاءالله پروردګار اعلان به دغو خبرو وجه نه دي ته عذاب ورکوي دغه څه کومه دی اوس مو کربلایي عدنان کربلایي پروردګار دې ته خوشحالۍ عمر نصیب وګرځوي زه خپلې میډیا ته سلام کوم کیدای شي یوه دوې خبرې پر چینار د دکاندارانو حوالې سره خبرې کوم ټول قوم ته ما سلام دی نن ټول قوم هغه صاحب طرف نه دا خبرې ما سره وشولې سیکرټري صاحب طرف نه هغه دا پیغام دی چې ټول قوم ته مو سلامي کوو ډېر تکلیفونه هم برداشت کړل اوس تکلیف وکړئ خوراک هر چې کمای دی خو انشاءالله مو کې ټیک دی مو کې به خوراک کمای راشي خو مو کې د ایمان کمای نشته دی مو ایمان د مو ازاداری د مو مینه اهل بیت سره اندغې مو بقي ساتلی یو دا ته یوه جمله وایم ځینې کسان د دی چې په چنار کې کورمې کې د ایران وسله موجوده دی خبرې ته مغور دی کورمې ته د حزب الله وسله ورکوي پر چنار ته د لبنان وسله ورکوي ایران ته د پر چنار ته د ایران وسله ورکوي زه دغو دهشتګردو ته دغو بزدلو کسانو ته دایم چې مو سره د ایران وسله نشته ہمارے پاس ایران کا اسلحہ نہیں ہے ہمارے پاس اگر ہے وہ ایمان کا اسلحہ ہے مو سره ازاداری اسلحه ده مو سره حسین اسلحه ده مو سره کربلا والا اسلحه ده مو سره ازاداری ده مو سره ایمان اسلحه ده او دا ټولو نه مضبوطه کا ده چې مو سره ده دغه مو ایران وسلې باندې مو هغه نه کوو چې مو سره ایران اسلحه وي نه مو اعتماد شته دی دنیا اسلحو باندې مو اعتماد نشته مو سره حسیني پاور دی مو سره حیدري پاور دی مو سره زینبي پاور دی مو د ورمنې زهرا منونکي یو دا پاور چې چا سره سره وي هغوی باندې اټم بم بیا اثر نشي کولی عزیزان ګرامی بس دی زه نوره خبرې کیدای شي نواز شي سیکرټري کیدای شي انتظار کې اوي خلک یو دوه منټه خلم سیکرټري و د هغه صاحب له کوم پیغام دی هغه تاسو ته رسوم اهل بیت زوات باندې کلکه صلوات واستوئ بس دی عزیزان ګرامی سیکرټري صاحب یې تقریبا 3 څلور خبرې کړې دي جلال سر کال باندې ویله نن خبرې څه وکړلې څه دا څو ورځې نه موږ کومې جرګې وکړلې علماو سم میټینګ وکړلو ساجد علي نقوي سره مختلف کسانو سره وټو افسرانو سم میټینګونه وکړه یوه دوې هفتې لګیا یو دې نتیجه ډېره ښه دی کامیابۍ طرف ته روان یو مو ډېر کامیابۍ طرف ته لاړ یو نن یې مو آخري میټینګ دی فاینلي جرګه دی کوهاټ ته مو راغلو اسلام آباد نه شیعه سني وړ وړ کسان ورکې دي انشاءالله دغه الفاظ دا اوس نن چې کوم میټینګ دی دا ډېر زیات نتیجه خیز میټینګ دی
دې به ډېرې بهترین نتیجې راشي ډېرې بهترین فیصلې به کېږي نن ورسته دویمه خبره دا وکړله چې تقریبا ایمو امید ایمو یقین دی چې درو ورځو کې به حالات نارمل شي روډ حوالې سره نوره کوم مشکلات دي دا به انشاءالله حل شي دغه هغه طرف نه دویم پیغام دی دریمه کومه خبره دی وکړه هغه دا دی چې سوشل میډیا چې کوم دی دا کنټرول کوي سوشل میډیا لکه مو مخکې وویله سوشل میډیا مو الحمدلله ډېره ښکلې دي استعمالېږي مو سوره پریس والا دي عدنان کربلایي کې دي افضال کربلایي کې دي سوره مو مرګلي دي یاسر بنګش کوي او ټوله د ډېر مظلومیات ډېر ښکلی اواز در رسوي اوس ټولو ته یم میډیا خپل مظلومیات د قوم مظلومیات لپاره استعمال کوي سیکرټري صاحب دا ویله چې میډیا کې ویله بیګا مو میټینګ کې نوس وه یو کاس نه ویله نماینده خلم هغه ته یو کال وشو اهل سنت یو مشر دی هغه ته کال وشولو هغه ډېر یعنې زن الفاظ هغه ته وویلی شول چې موږ وشرمېدلو ځکه ویله توري قوم ته ځوانانو ته داسې وایه چې تاسو میډیا استعمالوئ چاته غیر ته زن الفاظ ما استعمالوئ چاته ټلیفونونه ما کوئ تاسو پوهېږئ ورباندې که نه مشرانو ته هغوی کوم مشران دي هغوی ته ټلیفونونه ما کوئ هغوی ته ټلیفونو کې ځنه خبرې کوئ ویلې څه کله ته هغه مشر ته زیاړې کوي باد رټې بیا ما مشر ته زیاړې کېږي مو مشر عزتمند دي مشران عزتمند دي خدای ما وکړه ما ته چوک ټلیفونو کې وایي ما مشر ته ځنه الفاظ شو استعمال کړل صحیح پښتو کې بیا غسل نړوي ښه خبره دا دی چې تاسو میډیا لکه څنګه الحمدلله ما توري قوم ځوانان دي میډیا خپل مظلومیات لپاره استعمال کوي مو بچی او مظلومیات او یا ورځې کېږي مونې روډونه باندې او یا ورځې کېږي مو میډیکلو کې دوایې نشته دي مو سپتالو کې دوایې نشته مو سپتالو کې اکسیجن نشته دی ګیس نشته پټرول نشته دي واړه بچي 30 بچي مو مړه شول دغه شی مظلومیات تاسو ته ورسوئ دنیا ته مظلومیات دغه دی دغه مظلومیات اوازونه ورسوئ انشاءالله مظلومیات علام څه کومه دی اواز هغه بیا ډېر پاور والا اواز دی دغه میډیا والا حوالې څه خبره او دغه څه کومه خبره دی دا هغه صاحبه وکړله پیش نماز هغه ډېر زور سره وویله چې مو راجا ناصر عباس سره او قاید ملت سید ساجد علي نقوي سره استاد محترم سید جواد نقوي سره اندیشانس حافظ ریا سره نور علماو سره مو میټینګ وشول دې خلاصه دا دی چې توري قوم به وره یو قسم ته هیڅ قسم ته حرکات باندې کوي یعنی څو پورې سیوانی ما فیصله شوي نه وي توري قوم ته مو دغه پیغام دی ټوله پر امن پکار دی وسیږي پکار دی امن حالات کې وره پورې څه قومي وا فیصله نه وي شوي پکار دی تاسو د امن والا دامن څه کومه دی لمنه هغه پرې نږدوئ آخري یوه خبره کوم بس د خطبې ټایم ختم شوی دی انشاءالله ما ځکه ویله چې مو مظلومیات دوره غټ مظلومیات دی چې دا مظلومیات به هر یو کار کوي سند والا کوم ګورنر دی سند سنمای پات نشته پروردگار علم یغه عزت کې نور اضافه وږي کوم کسانو سره کوم کاست د مظلومانو مدد کوي مو هغه سره ویلاړي هغه وخت اشاره مقامه ده مو ته خپل سرحد ولا کی پی کی ولا گورنر مو پښتنه نه کوي وزیر اعلی پر چنار د نرسي کراچي نه گورنر روان دی کراچي نه گورنر روان دی انشاءالله پر چنار ته برسي الحمدلله جزونه شروع شوي دي هلیکاپټر شروع دي ورځ کې نه مو سټاپ میلا شولو درې پیری د کوي زخمیان دي ضرورت ولا کسان دي مو کوشش ده چې چا به زی خراب نشي سټوډنټ دي هغه به انشاءالله کار کوي گورنر سند ولا گورنر روان دی وزیر داخله سره نن یو میټینګ دی وزیر اعلی او داخله یو اهم میټینګ دی هغه سه بیا متویله دغه میټینګ دی اوس عدنان کربلایي ویله او پنجاب حکومت مریم نواز کوم دی هغه به اعلان وکړ چې پر چنار ته څوره ضرورت دی میډیسن نور څوره اشیاء خوردنوش دي مشکلات دي هغه به مو حل کوو انشاءالله فوري طور پر پکاره پر چنار مدد وشي مظلوم مدد وشي نه مریم نواز طرف نه د مظلومیات مو आवाज ډیر زوی تر سوال دي انشاءالله اوراج ناصره هلیکاپټر راغله لو کسي چو ولا دي پته نشته پنجاب طرف نه کسي مو کربلایي ایس مریم نواز طرف نه کوم پیکیج دی یوه وزیر اعلی څه کومه دی هغوی طرف نه پر چنار ته هلیکاپټر راغللو سامان راوړي انشاءالله ډېر مشکلات به حل شي مطمئن داسې اطمینان سره واوسئ لکه څنګه مخکې وئ بیا به اطمینان سره دغه یوه خبره کیدای شي یوه خبره حوالې څخه کوم ټایم اوسه ختم شوی دی ډېره زیاته معافي غواړم وبډې والا ته یو پیغام ورکوم وبډې والا پر چنار کې تاسو ته پته دی پټرول نشته ډیزل نشته دی ګیس نشته دی خونې کې په حوالو هم مشکل دی نن ما ته چا ټلیفون وکړي مقدرمان څوک شلوزان والا و هغه ویل چې مو ماشین ته غنم راوړي دي خو بجلی هغه نشته دی بجلی شته نه دی دلته بجلی مشکلات هلته پټرول نشته چې پټرول نه ډیزل نه دغه کوم اجران دی وچلیږي خبرې ته مغور دی
و بوا تکلیف دی بجلی والا و ابډي والا موډونه به دا تنوس وي تاسو لکه څنګه هر یو ځوان د توري قوم ځوانانو د قوم څخه مدد کړی د شهیدانو خپل وینو څخه قرباني ورکړله اوس تاسو امتحان ټیم دی اوس تاسو بجلی قرباني ورکوئ بجلی پرېږدوئ 2-5 غنټې زیاته پرېږدوئ سیټي ته کلیو ته مو خویندې دي واقعا خویندو ته ما ډېر زړه سیزي موږ د پاکستان چېرته میلاو شوي دي دغه یعنې ملک نه پته نشته دی زه ډېر افسوس هغه کوم اوس یې مو خویندې ټیمو کې اوبه ګرموي 1400 سره سره چې لاوکسه سپینه چې لاوکسه اوس مو تورو لاسو سره هغو سره موږ دغه اوبه ګرموو بیا ورسره لمبول کوو بچي مینځو څومره زیات تکلیف وکړو نه پرچینور کې کرلې خبره وکړه بس د موټم ختم شوی دی ای بجلی والا وړو ته ځم او ابډي والا تاسو موډونه یو هي قوم قرباني واخ دی یو وړو تکلیف دی خونی کې په حوالو تکلیف دی او بو تکلیف دی جمع دی نو تاسو 2-5 غنټې بجلی زیات پرېږدوئ نه نسته ان شاء الله او دکاندارانو ته اخري دکاندارانو ته سلام کوم ما دکانداران څخه کوم کسان دي واقعا پرچینار قدرمن کسان دي پرچون ډیلر دي او آټ ډیلر دي جمو والا دکانونه دي ما ډېر عظیم وړونه دي ټولو ته په 200 سلام کوم ډېر ښه کسان دي چې هغوی چینی برید تقسیم کړله خلکو ته 15 کیلو چینی ویر کړله خو قوم یې تنګ سې ته نه ویر کړلو او ځینې داسې کسان دي چې هغوی د 200 سټورو کې برې ساتي هغوی ته نه یم ته امتحان کې پیل شولې ته حسین په مخ شرمنده شولې څه وړه د 500 روپیو ته کېښلل چینی د 500 روپیو 1000 روپیو ته یا ځینې کسان نوره غدارې کوي ته حسین په مخ کې شرمنده شوې ته به ناکام ته به ملعون وې کسان چې هغوی قوم نه قرباني ورکړله پمپ والا ته سلام کوم واقعا لکه څنګه هغوی ډېره قرباني ورکړله کلونه کوم کسان پلین کوچ والا سپارلې راوړي یا مرچې ته یا چیغو ته کوم کسان چې هغوی خپل پټرول یو کنټرول سو ته چوي دا ټول کوم قدرمن کسان دي دکانداران دي پټرول پمپ والا دي ایمو استادان دي ایمو وړونه دي ایمو میډیا والا دي پروردګار مولا حسین له خاطر ټولو ته کامیابي نصیب وګرځوي اصلي والا ځنه کسان دي بهر نه ځنه هغه مدد کوي پروردګار یا ټولو مدد قبول وګرځوي ایدی ایر بلانس دی نور سکون کسان دی مولا حسین اټول ته کامیابی نصیب وګرځوي اخري کې قوم شهداو پر نه وخت یا شوی دی ټایم لږ زیات واخیستلو او که تاسو ظهر المنځ نن احتیاطاً وکړئ ښه خبره دی 15 منټه مو لیټ کړی دی جمعې لمونځ څنګه وشي بیا ظهر المنځ احتیاطاً وکړئ ماسپښین لمونځ احتیاطاً وکړئ ته داسې بېلې ټایم نه وخت نه وي شوی نه اخري کې ټولو شهداو دپاره یوه سورې فاتحه لویلو د توري قوم څومره شهدا دي پروردګار هغوی باندې رحم وکړي درجې عالي وګرځوي